پښتونخوا ریډیو مردان د 13 کلونو په شان دا ځل هم د ربیع اول په موقع د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په لړ کې د سټیشن منیجر ساجد محمود مشرۍ کې محفل نعت تابع کړو چې مقصد یې د ربیع اول میاش عقیدت او احترام سره منځل او اوریدونکو لپاره په دې موقع معیاري نعتونه وړاندې کولو. په دې موقع مردان سیمې سره تعلق لرونکي نعتخوانانو د پښتونخوا ریډیو محفل نعت پروګرام کې ګډون وکړو. نعتخوانانو د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کردار او عظمت حواله سره تعریفي کلامونه د پښتونخوا ریډیو مردان په لایف پروګرام کې وړاندې کړل. د محفل نعت پروګرام میزبانی پښتونخوا ریډیو پریزنټر شعیب صادق تر سره کړه او هم دغه رنګ د نعتخوانانو د حوصله افزایی لپاره پښتونخوا ریډیو پریزنټرانو نور رحمان سحر، ساحل یوسفزئی، فاروق جان او سجاد اکبر په خصوصي توګه په دغه پروګرام کې ګډون وکړو. نعتخوانانو د محفل نعت په تابع کولو د پښتونخوا ریډیو مردان ستاینه وکړه. پښتونخوا ریډیو سره خپلو خبرو کې هغوی وویل خو زه د خپل ریډیو پښتونخوا اف ام 926 مردان ډیر مشکور یم او د هغې د مشر ساجد محمود صاحب او د هغې د نورو ملګرو شعیب صادق صاحب، ګوهر نوید او د هغې د ټول ټیم چې کال په کال د عید میلاد النبي خصوصي پروګرام کوي او پای کې موږ ټول ملګري راغواړي او پای کې موږ خپل نعتیه کلامونه پیش کوو او د ربیع الاول په دې مناسبت باندې د نبی اسلام په ژوند باندې د په زندګۍ باندې د هغې په مبارکو چې کوم د هغې معجزې دي په هغې باندې چې موږ کوم لیکل کړي نو هغه عوامو ته پیش کوو او خلکو کې ایماني جذبه را پیدا شي. دې سره چې موږ یې دلته کې مدعو کړي یو نو ډېره شکریه ادا کوم د دې چې د نعتخوانانو ته چې د رسول الله مبارک مداحین دي دې ته داسې موقع دي فراهم کوي. مخکې موږ راغلي یو څو وارې دلته کې موږ پروګرامونه کړي دي او انشاءالله العزیز د دې نه موږ دا مطمئن یو چې دغه شانتې یو عاشقانه پروګرام چې د رسول الله مبارک سره د مینې او د محبت اظهار په هغې کې وشي نو په دې حوالې سره دا پروګرام دی الله رب العزت دی دغه شانتې دا سلسله دغه شان جاري ساتي. خو د پروګرام میزبان شعیب صادق پښتونخوا ریډیو سره خپلو خبرو کې وویل هر کال د ربیع اول او محرم په موقع د پښتونخوا ریډیو د نعتونو محفلونه او مشاعرې تابع کولو دغه کاوشونه به تاریخ کې یاد ساتل کیږي. ریډیو پښتونخوا خو د ډېرې زمانې نه که زه ووایم چې د 2009 داسې بلکل بلا ناغې د محرم په موقع یا د 12 ربیع الاول په موقع باندې نعتیه مشاعرې کړي دي او هغې ښې مضبوطې کړي دي او ښه ګڼ تعداد سره او ښه مضبوط یعنې نوموړي شاعران ادیبان هغه موږ راولو دلته هغې په خپل خوږ اواز کې هغه نعتونه هغه د عقیدت پرزونې هغه پیش کوي. دغه شان دا ځل هم کوم د 2022 پروګرام د ربیع الاول چې کوم دی هغه نن سرته ورسېده نو دا کې دا نه د ولس حق هم ادا شي د ریډیو چې کوم دی نو یو ګورنمنټ اداره ده د دوی حق هم ادا شي او کوم شاعران ادیبان چې وي نو هغوی ته هم خپل حق میلو شي هغې راشي موږ راوغواړو او د دې ځای نه د هغې هغه د دې پلټفارم نه اواز چې کوم دی د هغې نعت د هغې خوشوازي هغه ولس ته ورسي. سټیشن منیجر ساجد محمود د نعتخوانانو پریزنټرانو او د سټاف شکریه ادا کړه او ویل نعتونو په دغه پروګرامونو کې زموږ خصوصي دلچسپي وي
چې له وجې اوریدونکو لپاره پروګرام کې نور هم بهتري راشي. زموږ نننی پروګرام بنیادی طور باندې د 12 ربیع حوالې سره موږ د پروګرام انعقاد کړو چې هغې کې موږ د مردان سره تعلق لرونکي تکړه نعتخوان راغونډ کړي او هغې خپل نعتونه لایف پروګرام کې هم پیش کړو او دغه سلسله کې د پښتونخوا ریډیو همیشه کوشش وي چې موږ د یو ښکلي پروګرام انعقاد وکړو او خاص طور باندې د نعتخوانو د حوالې سره زموږ په دې پروګرام کې ډېره زیاته دلچسپي وي. نو زه د هغې ټولو نعتخوانو شکریا ادا کوم چې په دې پروګرام کې شرکت وکړو او ورسره د پریزنټر او د خپل ټیم منیجمنت شکریا ادا کوم چې هغې موږ سره پوره دې کې تعاون وکړو. ډېره مننه، شکریا. هم نرستو د نعتخوانانو د حوصله افزایی لپاره سټیشن منیجر ساجد محمود نعتخوانانو ته تعریفي اسناد هم ورکړل او همرنګ نعتخوانانو مستقبل کې پښتونخوا ریډیو سره د تعاون کولو د عزم اظهار وکړو. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.